په دې رمضان المبارک کې زمونږ د خولې نه دروغ راوځي. راځئ چې توبه وباسو د غیبت نه. موږ د مسلمان غوښه څومره خوړلې ده. په دې رمضان المبارک کې موږ د څومره مؤمنانو غوښې د ورځې او د شپې خورو لګي. راځئ چې الله ته توبه وباسو د وعده خلافۍ نه. په موږ کې څومره وعده خلافۍ نه دي. توبه وباسو د ځان ښودنې نه. موږ په خپلو عباداتو، په خپلو صدقو، په خپلو خیراتونو باندې ریاکاري کوو، ځان ښودنه کوو. مسلمان ته یو تروړه وریجه ورکوو، یو تروړه اوړه ورکوو، یو څو روپاټې وله ورکوو، خو زموږ هڅه او کوشش دی چې دا موږ ښکاره ورکوو. په دې باندې خلک خبر شي. موږ نه غواړو چې زموږ صدقې، زموږ انفاق، زموږ عبادات دي د الله دربار کې ښکاره یو د مخلوق نه دي پټ وي. ریاکاري پرېږده. د دې د وجې نه زموږ عبادتونه برباد شو. خپل اعمال چې موږ خلقو ته ورولي دي د هغې نه توبه وباسه الله رب العالمین ته. سمعت مه کوه. راځئ چې توبه وباسو الله رب العالمین ته د دې کنځلو نه، د دې ردو بدو نه چې په دې روژه کې زموږ د خولې نه څومره کنځل راوځي، څومره ردې بدې موږ وایو، څومره جدال او جګړې موږ کوو. والله چې ډېرو خلکو زموږ نه روژه بدنامه کړله. د روژې د وجې نه دا وایي زه کنځل کوم، د روژې د وجې نه دا وهل کوي، د روژې د وجې نه دا جګړه کوي، د روژې د وجې نه د ده اخلاق تنګ او خراب شي. روژه دې دپاره نه ده چې ته بد اخلاقه شي، ته کنځلمار شي، ته جګړې کې، ته لانجې کې د خلقو سره. روژه د دې دپاره چې ته یو صابر شخص وګرځې، تا کې یو صبر راشي، تا کې یو تحمل راشي. راځئ چې توبه وباسو ورونو د دې حسدونو نه. په دې روژه کې د یو بل سره حسدونه کوو، یو بل پسې منځونه نه کوو، چې روژه زموږ د زړه نه حسد ونه باسي. او د روژې د وجې نه موږ د یو بل سره د الفت او د محبت والا ونه ګرځو. کله به په موږ کې الفت راځي، کله به په موږ کې محبت راځي. یو بل سره بغضونه لرو په دې روژه کې. راځئ چې د دې نه توبه وباسو. نفاق را پکې موجود دی په ډېره پیمانه باندې، خیانتونه را پکې موجود دي. راځئ چې توبه وباسو. زناګانې هم کړي دي، لواطتونه هم کړي دي. تکبر خو مه وایه چې څومره را پکې دی. ډېر د خپلې اندازې نه بره تکبر او لویي کوو. نه را سره مال شته، نه را سره عهده او مشري شته، نه داسې زور او قوت لرو، نه استعداد او اهلیت لرو، او تکبر او غرور مو ډېر دروند دی او ډېر زیات دی. نه تر غره رسېدلی شي، نه ځمکه تېرولی شي. ولې تکبر کې، ولې غرور کې د الله عز وجل په دې ځمکه باندې د عاجزۍ قدمونه کېدوه. تکبر او غرور مه کوه. عجب مه کوه چې ځان درته د نورو نه ښه ښکاري. دا ګناه ده. په دې روژه کې موږ کوو دا عجب، خودپسندي، زه ښه او بل خراب، ظلمونه کوو. په دې روژه کې موږ د مسلمانانو اموال په ظلم سره اخلو، په زیاتي سره یې اخلو، حرام یې خورو، په حرامو کې مبتلا یو. استماع الاغنیه، ګانې، بجانې، ربابونه او باجې اورو. په دې روژه کې موسیقي تعقیبو، په دې روژه کې ډرامې ګورو، په دې روژه کې فلمونه ګورو. په دې روژه کې موږ او تاسې خپل غوږونه کنټرول نه کړل، خپلې سترګې مو کنټرول نه کړلې. کله به الله عز وجل ته ورګرځي ای ځوانه، کله به رب العالمین ته توبه وباسي چې نن ورځ او نن شپه په رمضان المبارک کې ستا په غوږونو کې ګوشکي پراته دي، چینجي به دې الله عز وجل په دې غوږونو کې وکړي، ولې شوې تنبه به الله عز وجل ګرمه په دې غوږونو کې درواړی. لږ شانده موسیقي بنده که په ځان باندې الله ته ور وګرځه، قرآن سره تعلق پیدا که. قمارونه کېږي، جوارې نه کېږي، لډوګانې کېږي او قطې کېږي او ګیمونه کېږي. رمضان المبارک موږ په دې باندې لنډو. شرابونه څکدلی کېږي او نشې کېږي. په دې ټولنه کې ډېر داسې نشیان شته چې د شپې نشه لا پرېږدوه، د ورځې په رمضان المبارک کې هغوی روجې نه نیسي د دې نشې د وجې نه. ډېر پوډرین، ډېر چرسین او ډېر شرابین په غټه کچه او په وړه کچه موجود دي. هغوی د پردو او د دیوالونو تر شا شرابونه څکي او نشې کوي. د رب العالمین نه نه یېرېږي؟ که ته د مخلوق نه پټ یې نو د الله عز وجل نه خو پټ نه. وغورځوه دا نشې تماشې، وغورځوه دا د شرابو بوتلې، وغورځوه دا د پوډرو او د چرسو اسباب او وسایل. او الله رب العالمین ته توبه وباسه. ای بنده موقع در باندې راوستې ده. راځئ چې توبه وباسو د دې لنګ د ښکته کولو نه. زمونږ لنګونه او پرتوګونه د ګټیو نه ښکته دي.